رسول الله مبارک ارشاد فرمائی و یو ان پدے بدعملی انسان باندې با په قبر کې 99 ماران دا په مسلط کیږي ښا 99 ماران ترمذی شریف کی حدیث موجود دیکھا لو ان تنینا نفخت فی الارض دا حدیث الفاظ دا سری وی کچرتا دی یو مار پر روی زمین باندې صرف سا قدر واغستو وی تر قیامت تر سوا پوری بشین ڈکی زرغن نشی دمر زهریلا ماران دا پا قبر کی و پدق کی بدعملی انسان باندې مسلط کیگی خواہ او یو نا دونا 99 ماران بی او مستقل بدر لجه کم نن حقا ٹکونه در کئی چی بدی رونو زانتا دغه حالات مخی تا کئی دنیا پانی دا دنیا پاتی دا دنیا کی کسوک بادشاہ دے امت نزی کسوک فقیر دے امت نزی خو گوارے یاد ساتئی دا دنیا دا پارک ور خپل آخرت خوار نکی چرتا خوا دا دنیا دا پارک ور خپل آخرت خوار نه کوي د دنیا د پاره غوړې خپل آخرت برباد نه کوي دنیا دا اسم چې ستا په مقدر کې څومره د الله به درکوي خو غوړې آخرت په محنت باندې ملاویږي دنیا په قسمت ده په مقدر ده چې الله دې څه لیکلي هغه به درته راځي خو غوړې آخرت نه دی دا به په محنت او په عمل باندې ملاویږي ځان له څه وکوي نو په غفلت کې با مونږه تاسو چې کم نه هغه دا چې کم وخت رانه تیر دی په دغې باندې الله ته توبه وباسو آینده دپاره مونږه تاسو عزم دا وکړو چې د نن نه به زما کوشش دی داسې کار به کوم چې زما قبر زما آخرت پې خیسته کېږي زما آخرت پې خیسته کېږي زه پې د عذاب قبر نه بچ کېږم زه پې د جهنم د عذاب نه بچ کېږم زه پې د الله د گرفت نه خلاصېږم زه به داسې عمل کوم کو به داسې او که یو انسان دا وایي چې زه بادشاه یم زه به چې کوم نن هغه په بادشاهت د قبر د عذاب نه ځان خلاص کړم زه وزیر یم ما څه عهده ده ما څخه طاقت دی رونو ګورې یاد ساتئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لخت جگر بیبي فاطمه الزهرا نه څوک ورې د اوچتې مرتبې والا نشته ښه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لور مبارکه ده رسول الله مبارک وایي چې فاطمه دا زما د زړه ټوټه ده د جنت د بیبیانو سرداره ده بیبي فاطمه الزهرا چې کله وفات شوه که نه حضرت ابی ذر رالی د بیبي فاطمه الزهرا دا قبر چې کله کنستی کېږي نو د قبر خواته ودرېده د قبر خواته ودرېدو او ورته څه وایي یا قبره نن د ډېر ډېر مبارک شه نن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لخت جگر ستا غېږې له را روان دی د حسنینو مور بیبي ستا غېږې له را روانه ده د جنت د بیبیانو سردار ستا غېږې له راځي چې د چا په باره کې رسول الله مبارک وایي الله په زنانو کې څلور زنانه دا ډېرې الله ته نږدې دي د الله تعالی ته الله تعالی د الله په نس باندې د دی ډېر اوچت مقام دی ښه په هغې کې یو آسیه بنت مزاحم چې دا د فرعون بیبي وه دویم د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مور بیبي مریم او دریم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین او څلورم د رسول الله مبارک لور مبارکه بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دغه فاطمه او بیا ورته څه وایي قبر ته وایي قبره د حضرت علی شیر خدا بیبي چې کوم دن هغه ستا غېږې له راځي نو بیا هغه قبر د طرف نه ورته آواز کېږي ای ابي ذر اے ابی ذر واورا انا بیت زګوره سیم زګوره د حسب او د نسب ځای نه یم زګوره د مال او د دولت ځای نه یم زګوره د طاقت او د بادشاهۍ ځای نه یم زګوره د عمل ځای یم یو انسان ما ته رالی که هغه د زمانې فقیر دی خو چې عمل دقه انسان نیک کړی نو زه ورته سیم زور د د دپاره رسول الله مبارک ارشاد فرمایي دا قبر ورته الله د جنت ته باغیچو نه باغیچه کی او یو انسان کدی د بادشاه دی کدی طاقت والا دی کدی هر څه دی خو چې کله عمل ورسره نی که نه نو دا قبر ورسره هېڅ ګنجایش نه کوي او بیا داسې حالات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي چې کله یو انسان په دې قبر کې کېښودی شي که نه کله دا انسان په دې قبر کې کېښودی شي وایي دا قبر ورسره خبرې شروع کړي
نو که نیک عمل انسانی دا قبر ورته سوی دا قبر ورته وی ستا دا راتګ دې مبارک شه ستا دا راتګ دې مبارک شه زما په دې شا باندې چې څومره انسانان ګرځېدل په دې ټولو کې ما تخوخت وي ستا دا راتلل مبارک شه نن به زما هغه میلمستیا وګورې چې زه تا سره څه کوم نو کتابونه ذکر کوي وای دا قبر ورته دومره کولو شي چې څومره د دې انسان نظر لګي ښه څومره د دې انسان نظر لګي او بیا بعضی روایتو کې راځي او یا میله ورته دا قبر کولو شي او یا میله ورته دا قبر کولو شي خو که چېرته یو انسان بدعملی که نه کتابونه ذکر کوي وای دا قبر ورته وایي چې ای د الله دشمنه ستا دا راتلل نه مبارک شه نن به وګوره چې زه در سره څه کوم ښه وای دا قبر پې را جوختېدل شروع شي ښه دا قبر پې راجوخ شي او ای دومره پې راجوخ شي چې د دې انسان د بدن دا بیل بیل اډوکې والا بالکل ریزه ریزه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږه تاسو ته د هغې مثال ذکر کوي د خپلو دواړو لاسو دا ګوتې چې کم نن هغه یو بل کې داسې ورکړې وي د دې انسان دا پختۍ چې کم دي که نه وي دا داسې یو بل کې ورننوځي لکه چې څنګه د دواړو لاسو دا ګوتې یو بل کې ورننوتي دي دا قبر پې داسې راجوخ شي ښه رڼو دغه حالات زمونږه ستاسو مخې ته دی دغه کیفیت د قبر دغه ځای زمونږه ستاسو مخې ته دی چې مونږه تاسو لږ ته د خپل قبر دپاره غم وکړو چې قبر ته ځو فرشتې به زمونږه تاسو نه تپوس کوي چې مر ربکه رب دې څوک دی ومن نبیکه نبی دې څوک دی وما دینک دین دې څه دی وما تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي په حق لرې سخت خیال دی څلور سوالونه به کېږي ښه څلور سوالونه به کېږي ګورې د دقه فرشتې داسې دي رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې د چا فریاد د چا جړا چې کندر هغه په دی باندې اثر نه کوي او دومره خطرناک شکل کې به راځي دومره خطرناک شکل کې وي چې انسان په د دې نه مخکې په ژوند کې به چرې دقې مخلوق سره ملاقات نه شوی چې خبرې کوي که نه انتهایي په ګرجدار آواز سره په سخته لهجه کې به دنه تپوس کوي چې مر ربکه رب دې څوک دی وی نو رڼو نن